رسول الله صلی الله علیه وسلم شان هغه خود شان پناه نه دی چې صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین په هغه باندې خپل مالونه قرباني کړل. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حضرت ټول مال د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه قرباني کړ. دغه شانتي د عمر رضی الله تعالی عنہ دغه شان نور صحابه او دومره متبعین صحابه چې عبد الله بن مسعود سے یو پیر را روان دی رسول الله مبارک یو کس په جمعات کې ولاړو او نبی علی السلام خطبه ویلا هغه ته ویل کینا اجلس. عبد الله بن مسعود سے داخل شو چې ماته ویل د چکړو په ځای کې ناس په جمعات ته دنه مرانه دومره متبعین او دومره عشق او محبت د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې حضرت زید رضی الله تعالی عنہ یا دا واقع د ډیرو صحابو په باره کې راغلی دا یو پیر کور ته لاړې او په منډه منډه بیا رالی رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ناست و چاردامي کول او ته ودرېدو داسې ورسره کته او بر او مخ مبارک ته او زلف مبارک ته بار بار ګوري په عشق سره په محبت سره نبی علیہ السلام ته تپوس وکړ زیده څنګه ناشنا طریقې سره ګوري د الله رسوله یو خبره ده په زړه کې مې یو تلوسه او یو وسوسه ده کور ته چې لاړ شو ستاسو نه جدا شو ستاسو محبت او ستاسو دیدار ته زمونږ لو شي فورا راشو ستاسو دیدار وکړو ملاقات وکړو ستاسو په دیدار او په ملاقات خپل سترګې یخې کړو او دا یره یاد را سره د الله رسوله که موږ وفات شو او جنت ته لاړ هم شو خو چې په کوم جنت کې د محبوب دیدار نه وي نو دغه جنت په څه مزه وي. نبی علیہ السلام ورته فرمایل المرء مع من احب چا چې د چا سره په دنیا کې د زړه عقیدت او محبت او قیامت پر ورځ به هم د هغه سره راپاسي. په دې حدیث چې صحابه څومره خوشاله شو دومره په بل حدیث باندې نه دي خوشاله شي. او دغه شانتي په هر معامله کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خپل ځان قربانونکي محبت کوونکي د حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ تفصیلی واقعا بخاری شریف کې ذکر ده. یو کسان را لدوکې وکړه نبی رسول الله سلام ته ویل موږ له وسو کسان راکا موږ ځان سره بوزو موږ ته بدعوت او تبلیغ کوي. نبی رسول الله کسان ورکړه هغه سرغداری وکړه اته کسان به شهیدان شو دو کسان اخیری پاتې شو. هغه کې حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ هغه یو مرګره داغه په مخ کې پانسی کو د تیلو ډرم دا ګرم کو او په هغه ګرمو تیلو کې هغه مرګره هغه ورواچو او حدته ویلي چې ستاب هم د قسانت حشر وي خو ستا سهل دی چې دا تکلیف رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ملاو شي. هغه ورته ته خداوي زه په خپل جن باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک کې ازغه او غنه ماتول هم نشم برداشت کوله. دا سمینه محبت د هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره موجود وو. خو بل طرف ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنان هم موجود وو. خو چې کوم خلکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره عداوت او دشمنی کړې و یا د نبی علیہ السلام په شان کې ګستاخی کړې و نبی علیہ السلام هر څوک معاف کړی دي د معافی اعلان وته کړی دی خپل ګستاخان نه دي معاف. په احادیث مبارکو کې داسې طویل او اوږده واقعات بشمار دا ملاویږي چې د نبی علیہ السلام ګستاخان نبی علیہ السلام په خپل جن باندې د هغوی د مردارول حکم جاری کړی دی او چې کله هغه مردار کړی شو نو د هغوی نه هم توی ګرځولی. عصمه دا یو زنانه وه د نبی علیہ السلام په شان کې به ګستاخي کوله. نبی علیہ السلام ورپسې صحابي ولېږو او هغه په هغه ځای کې مرداره کړی شو. دغه شان د ابو رافع واقع په بخاری شریف کې تفصیلی اوږده واقع ده د نبی علیہ السلام شان کې ګستاخي کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورپسې صحابه ولېږل. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ دا د هغوی مشر مقرر شو. دی وایي موږ لاړلو او دا نور ملګري مې سیر ته کېنول او د هغوی د کور نه یو قلا تا وه. پخوانۍ چې څومره آبادۍ به وي د هغوی نه به لویه قلا تا وه. مازدیګری ټیم شو یو کس آواز وکړو چې که څوک پاتې نو ګیټ بندېږي راځئ. و زه زر دننه ننوتم چې دننه ننوتم یو سیر ته کېناستم تماشه مې کوله د ګیټ بند کو چابین یو ځای کې ځوړندې کړي. بس چې کله خلک وده شو ما چابین راواغستې ګیټ مې کولاو کو ملګرو ته مې ویل چې راځئ. بیا د هر یو څیز تماشه مې کوله. د هغه سره کسان ناست وو د خپلې قبیلې سردار او مشر او قیسې او د هغه زمانې مناسب سندرې دا ورته ماخوستن د شپې ناوخته پورې وویلی شوې. خلک ته کله خوارو شو په څو ګیټه دننه باندې د ده کمره وه چې کله خلک خوارو شو زه هلته لاړم تکه توره تیاره وه رڼا را سره وهم نه. ما ویل چې اوس ښځې او بچي چاپېره ورسره ملاستې دي چې دی کې ابو رافع هغه ګستاخ کم یو دی چې زه مردار کم چې
چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بدل واخلمه نو وای ما आवाज وکړو ابو رافع وای هغه مال आवाज راکو چې څنګه आवाज راکو هغه आवाज پسې لاړم او په توره می گزار وکړو سړی زخمی شو خو مردار نشو واپس راوتم هغه چغې شروع کړې زبار راوتم د کمرې مخې ته بار لږ ساعت ودرېدم او لږ ساعت پس بیا ورلم आवाज مې بدل کو په ما ورته ویل چې ابو رافع خیر خو دی که نه څنګه دې आवाज کو ویل چې اوس څوک راغلی او د تورې ګزارې را باندې وکړو ویل چې څنګه د کوم ځای نه بیا خبرې وکړې بس بیا ورلم په دې سینه مې ورته توره کېښوده او په قضیه مې مردار د هغه ځای نه راواپس شوم او د بره چت نه چې راکوزېدم نو خیال مې نه و ما ویل که ځمکه ده ښکته پرېوتم او خپې ماته شوه خپل پټکی مې راواغستو د خپلې خپې نه مې تاو کو او خو د قلا نه راوتی نه یم په قضیه کې سیټ ته کېناستم ما ویل چې تر څو پورې راته دا یقین نه شوی چې اعلان وشي چې ابو رافع مردار شو دې ځای نه نه ځم چې کله سحر شو یو کس دیوال ته وختو اعلان یې وکړو چې ستاسو سردار ابو رافع بیګا چا وجلی دی ویل ډېر خوشحاله شوم او بیا راوتم او ملګرو ته مې ویل چې راځئ رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت کې پیش شوم او ټوله واقعه مې ورته بیان کړه نبي علیه السلام راله خپه دم کړله په هغه وخت کې ټیک شول